أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله جل شانه د تمام انسانیت د اصلاح او د تمام انسانیت د برابرولو د پاره دنیا ته یو انقلابی आवाज یو انقلابی پروګرام قرآن کریم را لېږلی دی چې دا کتاب زمونږ او ستاسو د زندګۍ په هر یو موړ کې رهنمایي کوي. زمونږ او ستاسو زندگی هغه برابرۍ، خو قانون په دنیا کې دا دی چې یو سړی هغه عبرت اخلي نو د دوو شیانو نه اخلي، یا خو د ځان نه مشران کسان د هغوی په مجلس کې کینی، د هغوی خبرې واوري، ځکه د هغو تجربه شوي، په هغوی باندې حالات راغلي، نو د هغې حالاتو د هغې خبرو په رهنمایي کې دا په دنیا کې انقلاب راولي، دا په خپله زندګۍ کې تبدیلی هغه راولي. او دویم چې یو سړی کامیابۍ ته رسي نو هغه د مشرانو تاریخ وګوري، د مشرانو په تاریخ باندې سوچ او فکر وکړي، نو د هغې د وجې نه دا په خپل مرام کې او په خپل مقصد کې کامیاب شي. موږ او تاسو چې وګورو انسانان چې په دنیا کې زندگی تیری د دیو د زندگی مقصد هغه دی چې زمونږ زندگی لري د اطمینان او د سکونی، امن دی، اتفاق دی، هر طرف ته دی خوشحالی، هر طرف ته دی ترقی، خلق دی په سکون باندې زندگی تیری. د دغه لپاره چې په دې کلی علاقه کې امن امان اگر اولی د هغې لپاره څوک پیسې استعمالی، یعنی د مال او دولت لار هغه اپناوي، څوک چې هغه د تعلیمي ادارې چې د هغې انعقاد کوي، څوک چې په سیاسي طریقه باندې لګېري، څوک چې په حکومتي طریقه باندې لګېري، هر طرف باندې کوشش شروع دی او محنت شروع دی چې زمنګ بڑی کلی کی، زمنګ پر علاقه کی، زمنګ پر ملک کی ترقی راشي. خداغي باوجود هغه امن او اتفاق، خوشحالی، ترقی چې هغه په نظر باندې ناراضي. چې د دې اصل وجه څه ده؟ نو موږ او تاسو لږ په تاریخ باندې نظر واچو، نو موږ او تاسو ته به پته ولګي. الله جل شانه داسې حالات چې کله په مکه مکرمه مدینه منوره کې پیدا شو د نبی علیه السلام د بعثت نمخ کې، امن نو، اتفاق نو، خوشحالی نو، محبت نو، هر طرف ته ظلم و، هر طرف ته فحاشي و، هر طرف ته بی امنی و، هر طرف ته چې ظلمونه هغه به کېدل. ظلم خو تر دې حده پورې رسېدلی و چې خلکو به خپلې ژوندۍ نوڼه هغه ښخولي. بې امني تر دې پورې رسېدلې وه یو ماشوم به د مور سره روانو، بل به په زور باندې ونیو او په میله کې او په منډایي کې به یې خرڅ کړو، دا زما غلام دی. زید رضی الله تعالی عنه سره داسې نه وه شوي. دارنګې بې امني او ظلم خو دې حد ته رسېدلی و چې یو اوښه رالګېدلې وه، د یو پټي نه چک کړی و، هغې نه لږ شان چې دی خوراک کړی و، د هغې نه یو جنګ شروع شو چې په هغې باندې په سلګونو چې دی انسانان په هغې کې مړه شو. جنګ بسوس لوی جنگ چې دی هغه شوی و د یوې اوښې په پټي کې د سرېدو نه. دارنګې په حاشیه هر طرف ته وه، ظلم او زیاتی هر طرف ته و. حالان کې یو طرف ته قیصر و حکومت، بل طرف ته کسرا و،
یعنی یو طرف ته د ایران حکومتو بل طرف ته رومیانو دوانه مسلمانان نو د دوانو مهنت او کوشش داو چې موږ به کلی علاقه کې امن راولو موږ ترقی راولو موږ اتفاق پیدا کو موږ اتحاد راولو زمونږ را زندگی بر سکون هغه څنګه جوړیږي خدا یونان چې فلسفه او د یونان کالج پدې کې پیلو د روم چې سوچ او مهنت پدې کې پیلو د کسرا سوچ او فکر پدې کې پیلو پدې کې چې کامیاب شوه وو او پدې کې چې ترقی ته رسیدل وو هغه یو سړی وو چې هغه په انسانیت کې کامل وو هغه په اخلاقو کې کامل وو هغه په علم کې کامل وو هغه په هر شي کې کامل وو هغه انسان جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم چې الله جل شانه نبی علیه السلام عربو تراولېګو او نبی علیه السلام خپل مهنت هغه شروع کو نو نبی علیه السلام مهنت باندې چې سوچ او فکر وکي نو د نبی علیه السلام 23 کاله مختصر زندگی ده 23 کاله دون ډیر نه دي ستا پاکستان چې آزاد شوی راغی 87 کال چې هغه وشو 86 کال داغي وشو او آغا نبی علیہ السلام په 23 کالو کې الله جل شانه اغله یو انقلابی आवाज اغله یو انقلابی پروګرام اغله یو انقلابی حرکت اغله یو انقلابی ضابطه او قاعده ورکلا چې هغه قرآن کریم او داغي په ذریعہ باندې نبی علیہ السلام خپل مهنت جدوجہد هغه جاری کو او داغي په ذریعہ باندې په عربو کې تبدیلی راوستل هغه نبی علیہ السلام شروع کړه نبی علیہ السلام په 23 کالو کې هغه ظالمان هغه محافظین وګرځیدو هغه به امنی په امن باندې بدل شوی هغه په حاشی هغه چې په حیا باندې بدل شو هغه ظلم او ستم چې هغه په امن او هغه په سکون باندې چې شو هغه بدل شو هغه आवाज نبی علیہ السلام وکړو داغه سره انقلاب رااله هغه आवाज منګلم پکار دا چې داغه سره خپل تړون هغه وساتو ځکه چې د دې سره زمون شيوخ تړون ساتلې دي د پاکستان حالات وګوره د نن یو سلویخ 50 کاله مخکې یا دین لک سیوا شیخ القرآن رحمه الله چې کله رالی د دیوبند نه هغه چې دلته میشن شروع کو مهنت شروع کو د شیخ القرآن رحمه الله میشن او مهنت داو چې په کم انقلابی आवाज باندې د ابوبکر نه صدیق جوړ شوی دی د عمر نه فاروق جوړ شوی دی د عثمان نه ذوالنورین او د علی نه چې حیدر کرار جوړ شوی دی رضی الله تعالی عنهم هغه आवाज هغه انقلاب هغه قانون هغه ضابطه راغستل غواړي او هغه په پاکستان کې نافذ کول غواړي دا فارموله چې نافذ شي دغه کیمیا چې استعمال شي نو ان شاء الله د پاکستان الکان جنکی ځوانان او دارنګي بوډاګان ماشومان دا ټول په ټوله وا اسلامی نظریه والا اسلامی فکر والا اسلامی سوچ والا چې هغه جوړ شي نبی علیہ السلام د غار حیران را روان دي اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکاتا یا سعودی ہادی جس نے عرب کی ساری سرزمین کو ہلا دی دا نبی علیہ السلام کیمیا را دا نبی علیہ السلام فارموله را چې هغه په صحابه کرامو باندې څه کړی دا استعمال کړی دا او صحابه کرام ورونه جوړ شوی دي وس افسوس صد افسوس چې منګه هغه انقلابی आवाज لټیم نه ورکو هغه انقلابی आवाज الکانو پرې خو دې جنکو پرې خو دې سکولانو پرې خو دې کالجانو پرې خو دې استادانو پرې خو دې پرنسپلانو پرې خو دې ډایرکټرانو پرې خو دې سیاسيانو پرې خو دې غیر سیاسيانو پرې خو دې دکاندارانو پرې خو دې تجارت والا پرې خو دې چې کم ځکه ته ګوري تر دې چې مدرسې مولا او طالب هم پرې خو دې هغه لټیم نه ورکو داغه سره ټیم نشته چې هغه आवाज راوالي او دا आवाज دنیا ته څه کې هغه خور کی دا ګور چې وړو کې आवाज نو دا غو یا ایها الناس او بدو आवाजو دا غو د نبی علیہ السلام یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله आवाजو دا غو یوازې د یو کلی سره دا غو یوازې د وی علاقې سره خاص आवाज نو هغه आवाज الله جل شانه منګو تاسو ته نصیب کړی دی هغه نبی علیہ السلام
په ذریعہ باندې الله جل شانه تمام انسانیت اصلاح چې کړی دا هغه په قران کریم باندې کړی دا. د دې وجنه د انسانانو سره دوه حقوق هغه پیوستي. یو ته ویل کېږي حقوق الله، دویم ته ویل کېږي حقوق العباد. یو هغه حقوق دي چې هغه د بندګانو دي، هغه بندګانو لورکا. دویم قسم هغه حقوق دي چې هغه د الله دي، هغه الله لورکا. د الله په حق کې د الله سره څوک مشرک کوا، د بنده په حق کې د بنده حق تلفي هغه مکوا، هغه ته هغه پورا باندې ادا کا. قائد انقلابی هغه د اصول په درس کې دا وایي لله حق ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غیر تمییز ولا عرفان. وای دوه حقونه دی بنده ستا سره، یو چې د بندګانو حق ستا سره چې د تر دی، ستا سره د پلار دی، ستا سره د مور دی، ستا سره د خور دی، ستا سره د رور دی، ستا سره د گاونډي دی، ستا سره د خپلوانو دی، ستا سره د ملګری دی. او دویم نمبر حق چې هغه د رحمان دی، هغه د الله دی. نو د الله حق الله ته حواله کا او د بنده حق بنده ته حواله کا. تر دې پوری په دې 111 سورتونو کې تا ته چې حقوق العباد بیان کړو چې ته حقوق العباد حقوق ته ادا کا. نو په اخر کې تا ته انقلابی आवाज د قل هو الله احد راوړو چې الله ګوره او پیژنو د الله حق الله ته حواله کا. نور پسې چې سورۃ الاخلاص راوړو، دسوګو سورۃ اخلاص راوړو. دا خو مجره د قائد چې رسو کو هغه را بتا تو وا مفتی مجتبی سے په درس کې را بدا سے ذکر کاو د قول یا ایها الکافرون سره ولګوا. الله جل شانه فرمای بایکاټو کا مسلمانا، بایکاټو کا مسلمانا د کافرنا د ظالمنا، د ظالم او کافر نه بایکاټو کوي. دا ظالم او کافر څوک دیږي و هغه غوځنه پیژنما. نو دلته قل هو الله احد سورۃ تعالی راوړو چې د بایکاټ وجه د کافر سره غدا چې تاسو انقلابی आवाज قل هو الله احد نه مني، چې څوک د دې आवाज خلاف دي او څوک دې ته نه کینی او دې له ناراضي هغه سړی ته چې اتیال وشته سلام دا ورته څوکا دا سره بایکاټ وکا. نو الله جل شانه چې بایکاټ وکړو نو زبردر نصرت او فتح در کما، زبردر ترقی در کما. و یا رجی دا ترقی چې ملاویږي د دې لپاره سپار مولا دا د امن چې راځي د دې لپاره سپار مولا دا. نو قل هو الله احد دار اخلاص مساله چې دار خپل زړه ته کوزا کا او پر خپل زړه باندې عملی کا. دغه اخلاص مساله دا سبب د نصرت او د امداد دی. بس تا مد مقابل بټول مرزيري صفر وي رست اعظم بری کې زما یو خبرې دي دا سه دو ټوک مخکې ویل دشمن میں در لا تبا کو تبت یدا، دشمن میں در لا هلاک کو و يرجي دا غیر هلاکت وجه سوا و وجه داوا چې هغه مسله توحید نه منو دا تر دې پورې چې خپل تر دیو خدای له هلاک کو، خپل تر دیو خپل رشتہ دار دیو دا هغه چې رشتہ دار دی خپل دی خو چې مسله توحید او په قران کې رکاوټ راځي نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بیا ورلسنه کې داغه تابعداري او داغه ملګرتیا باندې کې دا د مخ کې سره ربط استادان داسې ذکر کوي چې د چا سبایکاټ کې نو د توحید د وجنه کله چې ستاله پته او غلبه راځي دا بر توحید د وجنه راځي، کستا دشمن هلاک کیږي دا بر توحید د وجنه هلاک کیږي. چې ستا عقیده سره هغه مضبوطه او د الله جل شانه په یووالي باندې دا ته به ان شاء الله په ټوله دنیا کې څه شي هغه اوزريږي. دویمه خبره د سورۃ دعوا هغه د اخلاص ته، اخلاص یعنی مسله توحید د الله یوواله. او قران کریم دنیا ته الله دی لره لګلې، قران کریم الله دنیا ته توحید د الله د خپل ځان د ښکارا کولو، خپل حکومت ښکارا کولو، د خلکو ته ځان ښکارا کول دا غیر پر الله جل شانه دنیا ته انسان او توحید چې هغه را لګلې. زما استاد زندګۍ مقصد هم توحید دی. دا اوس منګ بل څه ګرځولې دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله انسانان او پیران دنیا ته نه دی را لګري مګر د خپل معرفت او داغه نه پس داغه بندګۍ لپاره. ځکه وای په ایمان کې د ټولو نه اول نمبر فرض دادي چې انسان خپل رب او پیژني. امام غزالی رحمه الله د کیمیای ساده پر حاشیه باندې لیکلی دي من عرف ربه فقد من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځانو پیژاند د رب پیژاندو، خو چې چا ځان نه پیژاندل د خپل رب نشي پیژاندل. اوس منګ نه ځان پیژنو او نه خپل رب پیژنو.
مسله ولی څه شي دا هغه دا چې موږ دا اواز کړی دا کتاب هغه موږ ټکراو کړی دی دې کې مسله د توحید هغه بیانوي په دغه مسله باندې 15 دلایل ذکر کړي مسله د توحید الله یو دی ولی زکه یو دی چې احد ذات دی احد ذات دی هغه سره هیڅوک چې شریک نشته دویم ولی یو دی زکه چې صمد ذات دی هغه صمد ذات ته به حاجت نو صمد ذات هغه د الله توحید اومنه ولی اومنم لم یلد سو کې چې راوړي ندي بچی نشته ولم یولد نو چارا وړي دا نو پنځم دلیل ولم یکن له کفوا احد د الله سره هیڅوک شریک هغه برابر نشته دا چې دا 15 دلایل د الله جل شانه په توحید چې احد دې صمد دې لم یلد دې ولم یولد دې ولم یکن له کفوا احد دا 15 دلایل پاغه باندې راوړي د صورت کې یو خبره ته اشاره کوي لکشان وګو ته کې روا ان شاء الله تا ته ډیره پیدا درکې خصوصا چې یو سړی ځان ته سیاسي وای سیاسي نن سبا خلک کوئی موږ سیاست کو غریب د سیاست د ټکی نم نه خبر چې دا ټکی ول چا استعمال کړي کبه ته خبر یقیني درته وایم دا اول په دې باندې ارسطو کتاب لیکلی کتاب السیاست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 2.5 یا 3.5 کال مخکې کتاب لیکل شوی دی او د سیاست په معنا باندې نه پوهیږي چې د سیاست خپل معنا سره او بخاری کې درې پیر دا ټکی راغلی دی کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل سیاست په پیغمبرانو کاو دا پیغمبرانو کاو خاص سیاست دا نه چې التخریب والبغاوه لحصول الجاه والمال والقياده دا خو پاکستان سیاست دی کنه زه پاکستان غنه یم پاکستان کې څه سیاست دی التخریب والبغاوه بس روډونه بلاک کول تیرونه سیزل دکانونه بندول خلک یو بل چې تنگول لا تنگول په یو بل باندې چې غیبت تان لان تان دا ویل دا التخریب والبغاوه لحصول الجاه چې ځخکار شم لحصول الجاه ځان ښکارا کول شهرت پروپاګاندا تحریک الکا سورتی دغه کې ویلو محمد کې چې څو قسمه انقلاب دی یو ته ویل کېږي انقلابی تحریک او دویم ته ویل کېږي ارتقایی من ارتقا ولا نه شهرت والا پروپاګاندا تحریک والا منګ سي انقلابی تحریک چې زمنګ مقصد بسي دین چې هغه ژوند ته کوزولي د سیاسيان چې اړ به کلکشن توجه کی هغه له خیر د زمانو خورتوای برای مهرباني دا ټکي استعمالي یو او کار پکې کېبل دا ډېر غلط کار دی راشه د سورته اخلاص نه سیاست یاد کا ان شاء الله په دنیا کې به سپر پاور شي د الله کتاب ته ناسم اخیرنه اشاره ده دا چې سری او د الله د کتاب ختم کیږي د الله حاضر ناظر دی ارسه باندې داغه نسوک پټېدل نشي دا ته په قسم باندې ویم چې په سورته اخلاص په سیاست باندې چا عمل وکړو دا په دنیا کې سپر پاوري اوس کم سیاست سلور خبرې دي ډېری نه دي شي یادولې ښه ای طبيعت ما خرابه وا اولنې خبره که یو سړی وای لکه تمهید تو اورا که یو سړی وای چې یاره جی زبا په ټوله دنیا باندې حکومت څنګه کوما زبا په ټوله دنیا باندې سپر پاور څنګه جوړېګم زبا د ټوله دنیا تبدیلی او پاغي کې تغییر تبدیل څنګه راولما دا ټول خلق به د خپل اډر او د خپل کمانډ لاندې څنګه راولما الله جل شانه په سورته اخلاص کې تاسو وي تسلور کارونه وکا دا ټول دنیا ک امریکا را ک برتانیا را ک ډالر والا دی او ک ډیګری والا دی ک ډاکټر والا دی او ک چيري ټیچر والا دی کار سوق دی سمنه او خياران دي سمنه پروفیسوران دي سمنه چې تعلیم افتری دا ټول بستا چاپړو سیکي دا به ټول تا ته چلے سي هغه نه شي ته به ګونټه ماتي کړي خدا سلور کارونه پزان کې راواله دا سلور کارونه کوم اولنې نمبر کار که یو سړی په ټوله دنیا کې خپل ځان یعنی د الله توحید لا اله الا الله غالب کول غواړي اولنې کار دله پکار دی اجتماعیت اتفاق اجتماعیت چې دیو به یوي دا اولنې خبره ده که په ټوله دنیا باندې باچاحت کول غواړي نو اول نمبر پارټي ډیلیټ کا پارټ پرستی چې سره دا چې جماعت پرستی او پارټ پرستی دی ډیلیټ کا د ملک نه دستا ملک په سپر پاور شي یو شو دویم په خپل ځان کې استغنا پیدا کا بے پروايي دا مو چې وظیفه راوړي خودم او باخه
کله وړ بینګ ته او کله بل بینګ ته او کله بل بینګ ته. دا چغې مه ووه، په ځان کې استغنا پیدا که، د عرش والا سره تعلق پیدا که. اب درله چې دی څه کې درکړي. نو دویم نمبر چې دی که د ټولې دنیا طریق اراده یو په ټوله دنیا حکومت جوړې، نو په ځان کې څه پیدا که؟ هغه استغنا بے پرواهی. دریم نمبر که په ټوله دنیا باندې حکومت را وستل غواړي طالب جانا، نو په ځان کې دا سوچ او دا فکر پیدا کا چې په نسب باندې فخری مکوا، په قوم پرستی باندې چې فخری مکوا. زه پلانکی خیل والا یم او زه چې سیما د پلانکی بچی یم او زه د پلانکی خاندان سره تعلق ساتم، دا خاندانونه ماندانونه سیټ ټکا. نو ته به په ټوله دنیا کې څه وکړي؟ هغه حکومت وکړي. نو چې دا درې دی راوستو، څلورم به لړي دنیا ته راځي مخې ته. بیا به ته په دنیا کې داسې حکومت شي چې ستا به بې مثل نه ستا به څه نه مثل به دې به نه ستا مثل چې ته هغه ځکې ته رسېږي، نو د هغې نه مخکې دا درې پرې پړوۍ کې په دې دریو پاټکو باندې ختل غواړي. نو څلورم ته به لړي ته ورسي. دا کوم ذکر دي؟ د سورت اخلاص کې ګوره ورته اولني ته اشاره ده په قل هو الله احد کې. احد یک یو شی یو، دا نه سمنه چې په کم ملک پارټۍ سیوا کېږي اب د ټولو نه زیات غلام، هغه ملک په د ټولو نه زیات غلام کېږي، هغه ملک پر ټولو نه زیات غلامي. اب د ټول عمر بچره هغه سي د تنزل سره، اب ټول عمر چې د اقتصادي حالاتو سره، او ټول عمر چې هغه د تنزل او د کټوالي سره سي هغه مخامخي. اولنې نمبر بزان کې وحدت پیدا کا احد. دیم الله الصمد، بزان کې استغنا پیدا کا، بے پرواهي. دنیا انسانانو ډیګرو ډالر مالر دې ته توجه مکوا، هغه ذات ته توجه وکړه. او دریم نمبر لم یلد، ول دا په نسبونو باندې با فخریه نه کې، نسب پکار نه راځي، نسب پکار نه. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي و صاحبته و بني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سورۃ عبس وتولى ویل هغه ځکه. او سلورم ولم یکن له کفوا احد، تب به په دنیا کې داسې ماډل جوړ شي، تب چې اعلی پوزیشن ته شي هغه ورسي. اوس کو بده باندې چرته د سایارانو کار کول نو څنګه بوا ډېر بخنه وي. موږ به لک سپورټ کوله، را سپورټ کوله، موږ به مو سره منډه وترلې والے. نو دا اوس ټول مر لاډ میکاله بس نه خطر، بس لاډ میکاله لاندې باندې اکثریت لاندې او اکثریت باندې لږه بقلاره شکنه دا وکا او په دې باندې لګ عمل وکا. دا سورۃ اخلاص ته دا موته ته د سیاست چلخي. یو دویم د دې سورۃ ډېر فضایل دي، د دې سورۃ ډېر فضایلو کې راځي چې څوک درې کرتی وای، درې کرتی. نو الله جل شانه د پورا قران کریم څخه اجر او ثواب هغه ولور کوي. هغه ځان تلاوت او جدا دی، دا چې په صرف د فضیلت او د غوړوالي په اعتبار سره د ترغون قران اجر میلاویږي. نو د روزه کې خصوصي توګوانی د دې لګورت کول هغه پکار دي. دویم یو روایت کې راځي، د بهقي روایت ته چې څوک 50 پیرو وای، 50 پیر کله دې سړی زر کاله عمر شي، زر کاله او د دنه ګناونه شي چې هر شړک کړي، الله وزبه ولا په دغه 50 زلویرو باندې سکم هغه معاف کوم وتا. الله دې موږ ته بر یو ځل باندې معاف کړي، هغه پور رحیم ذات دی، موږ ته بر یو ځل باندې سکی هغه معاف کړي. بل یو روایت کې راځي په فضیلت کې نبی عليه الصلاه والسلام یو سریه ولېګل داسې بهر ته د جنگ د پاره سریه. نبی عليه السلام چې سبق خپل نه تلاګه ته سریه وي، غزوه چې خلک وساتري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګلا دا چې امیر سے بدا کار کاو چې امیر سے به ار کله مونږ کاو. نو په مونږ کې د امیر سے قانون داو چې هغه به یو صورت بلوا خور پسې به پاک قرات کې وسره سورۃ اخلاص و، سورۃ اخلاص و. نو د صحابه کار یو داو چې صحابه کرامو به غلط کار ویلي دو، نه به کار به ویلي دو، بدعاتونه سخت نه پراتو، ناغو دا کار ناشنا وګڼو چې دا کار خو نبی علیہ السلام نه کړي. نو په امیر سے پس راغون شو، امیر سے دا کار دی راتل شي بدعت شلخکاری خپانه شي، دا کار خو نبی علیہ السلام نه کړی، دا ته ولې کی د دې نه په قلار شه هغه ته رورا کپه ما پسې مونږ کوي خو راځي ودرېږي کني. نو زما خو دغه طریقه زه خو بل طریقه مونږ نکو. دا بچا شیخ نور الله مرقده اب فرمایل وای هغه چې د اړې او د سرسایه او د زکات مولانو او ترور کمانځل راځي کنه چې ورکه مړه زه تاسو باندې څه کوم زه چې ته کویل ته وکی. هغه خو بیا خو به صحابه کې دا صفات چې یو به جمع نه پرې خو دا ارمون به جمع کا اوس په مړ وي دلته به وکړو
اوس خو لکه خبرې سره بل بشر نه ونی دي اوس وې دلته به وکاغو به جمع نه پرې غلا او دویم دار چې دا صحابي انتهایی تقوادار او پرهیزګار وو نو د دې وجه نه صحابه په بل چا بس چې مونږ نه غوښته دته وځه صحیح راکوا کوونو چې اوس نه قراریږي کله چې د سفر نه واپس لاله نبی عليه الصلاه والسلام ته شکایت وکړو چې الله پیغمبر دې سړی منګ لري امیر سے بدا چلکاو ته تاسو کا هغه چلاله ورته ترا کار ولیکاو هغه ته ویل اے د الله پیغمبر انی احبها زره دې صورت سره مینا کومه تباو سره چې سره هغه مینا ده نبی عليه السلام ول حبک ایاها ادخلک الجنه د سورۃ اخلاص سمین ته جنت ته داخل کړي نو که یو سره د ټول قران سره مینا کوي نو کم ځکه ته ورسي کم ځکه ته بسکی هغه ورسي سورۃ اخلاص یو صحابي مینا کړي د جنت ته رسیدلې من الحمدلله د زړه نه وو او الله دې زړه ته کوزه کی د خو د خلی الله دې زړه ته کوزه کی من غون قران سره چې څه کو هغه مینا کو الله زمونږ دې زړونو ته کوس کا اوستانه ورډ د بل څوک نشي کولای دا قران کریم دا د سورۃ اخلاص صرف څه شو اسی فضیلت شو دې ته جلال خیال کوا نو قول ورته وایا اصل کې شان نزول بارکه استادان ذکر کوي بخاری روایت هم ده چې مشرکان رالو نو لاولنه تاسو دا کړو چې لکه تمنګا کم ذات ترابلی نو لاول ورته سپ لنا ربک مونږ ته د خپل رب صفت بیان کا چې امن الذهب امن الفضه امن الحديد څه شي نه دي د وسپنې نه جوړلې د سونې نه جوړلې د چاندۍ نه جوړلې دا راته لګوایا چې مونږه او پیجنو چې به مونږ دغه عبادت کوو یا بل روایت کړي ان سب لنا ربک مونږ ته زمونږ د رب نسب وایا دا د کم نسب والا دی د کم چا سره تعلق لري چې مونږه او پیجنو نو مونږ عبادت شروع کو الله جل شانه قل هو الله احد سورۃ راولېګو چې قول ورته وایا پیغمبره په قول کې طالب جان دې ته اشاره ده چې ستا ډیوټي سره ویل خدا د روزه سره نه د خاص اسنه چې سوچ در لځه جوړ کړی چې دا بس روزه او ختم نوروري ختم نه ختم دا بالکل وایي دا به همیشه لپاره قول دی قول وایا ستا ډیوټي دا ویل بار بار ویل ارض کې ویل په هر میدان کې ویل هر چاته ویل دا یو څه چا سره وکاس کې نو قول کې ډیوټي ته اشاره دا وایا پیغمبره هوا پنځپیر شیخ سے پتا راز قول هو الله احد اغه الله چې تاسو پیژنئ اغه الله دې او احد دې امر پنځپیر شیخ معنا وکړه ای په داسې طرز باندې څه کوي هغه معنا کوي یا بعض استادان چې هغه معنا کوي قول ورته وایا هو اغه الله چې تاسو داګه په باره کې تاسو کړئ الله اغه الله ر احد یک یو دې اصل کې په دې صورت کې په هر قسم مشرک او په هر قسم شرک باندې رد کړي کمالی صورت ته اسه ته وړو کې ښکاری چې دې کې لکه سلور آیاتونه دي دوه کرخري دوم لا پوره نه دي خو په دې کې غون ماجدی وګوره په دې ځبانی تفسیر ماجدی وای امام قرطبی لیکلی دي هغه قرطبی نه لیکل کبیر نه را نقل کوي وای تفسیر کبیر کې امام رازی لیکلی دي چې سورۃ اخلاص په توحید کې کمال کړي دي سورۃ اخلاص په توحید کې کمال کړي او سورۃ کوثر ان اعطیناک الکوثر په سیرت کې کمال کړي سیرت کې څه کړي دي کمال کړي دي اگر نبی رسول الله سلام سیرت ذکر کړي دي او قل هو الله احد سورۃ توحید ذکر کړي توحید حالانکه د دې نمک کې اثر نه دي هم وړو کې سورۃ ته خو پاره کې سلور خبرې دي دویم طرز الته وګوره اثر پاسر کې څو خبرې دي سلور خبرې دي سورۃ کوثر ته وګوره پاره کې سلور خبرې دي او سورۃ اخلاص دې ته وګوره بلې کې یو خبره ده خو کمالی ده کمال والا خبره پکې را چې د دې نه بغیر زما استاد ژوندۍ سره پالتو او آبستا نو قول ورته وایا هوا پدې کې رد کو په هر قسم مرته بری صورت کې رد کې بچا په هر قسم شرک او په هر قسم مشرک اوس ته لغوه کې دي ان شاء الله اوس پر ته پته ولګي هوا کې رد کو په دهرانو باندې خو په دهرانو کې دوه قسمه دهرین دي څو قسمه دي دوه قسمه یو قسم دهرین اغری چې هغه وي په دې ځمکه او اسمان او په دې عالم کې دا تغییر تبديل دا وجود او دا عدم چې راځي دا خود به خود راځي د دې لپاره الہ نشته د
دې لپاره الہ نشته. دا ارث چې کیږي دا خود به خود کیږي. قرآن وینا قل ورته وایا هو نه د دې یو صانع شته، د دې یو موجود کوونکی شته دی چې هغه الله جل شانه دی. نو الله هو کې په دغه رد وکړو چې هغې د سره نه مني، او الله په تعین سره په هغه خلکو کې په هغه دهرینو باندې رد وکړو. په دهرینو کې دویم قسم و یاره جی دا دنیا کې چې دا کم تغییر تبدیل لازي دا د حیولا د وجې نه صورت جسمی زمونږ فلاسفه کاکاګان وایي، زمونږ د مدرسو کې چې ویلی کېږي او په سکول کې چې او کالج کې چې ویلی کېږي هغې ته ویلی کېږي میټریلزم، ماده پرست. هغه وایي دنیا کې چې تغییر تبدیل لازي دا سره ولي ماده، دا چې د مادي په ذریعہ باندې چې څه کېږي دا هر څه چې دنیا کې تغییر تبدیل لازي د هغې اصل مقصد چې بیا خو که دا تاریخ وکتو که نه د ماده پرستو د دې اصل عقیده او نظریه دا ده چې دنیا به همیشه وي. اخر زمونږ په سکولونو کې هلکانو ته وایي زه ورته خاندم ومزه الله دې د باندې چې نیکان استادان لري ګنې تاسو له نصاب داسې نصاب لاړ میکالې راوړی دی چې مړه نه سم څه به ووایو چې لږ لږ اخوا غټېږي نو د دین نه به بار کېږي. په کار موږ له دا و چې موږ غټېدی نو چې په دین کې داخلې دی، خو په سکول کالج کې چې غټېږي نو د دین نه به بار کېږي. ځکه په اتم کې چې د مادې تعریف څه کوي وایي ماده چې هغه شی دی چې نه پیدا کېږي او نه ختمېږي. هغه شی دی ځینې ځای کې تعریف وکړي وایي او چیز چې لکه هغه پوره نه تقسیمېږي. دا چې څه دی دا تعریف کوي په اتم کې، خو چې نه هم ته ورور چې خوا نو هلته وایي هلکه تقسیمېږي نیوټران پروټان او الکتران ته ایستدله پکې درې راوړي. نو موږ څه پورې دې څه ویلی لکه دا یو کلاس مخکې دې څه ویل دې ته څه نه کې چې اوس یې درېو ته تقسیم کړو نو چې بیا به را تر پوه کاګاره شي هغه څه وایي هغه وایي چې وروره د سلو پورې چې څه کېږي وایي ما پې دومره وازماله او څه داسې لاړه او څېره واپس کړه چې وروره څه پکې سوري دي او څه پکې دا دي دا تا څه شی شروع کړي دي. او بیا چې بس هغه 14 دور شي نو هغه وایي وروره دا څه دی دې له سیرپ او سیرپ سټک را بغاوه دا به ټوکړې کېږي لا نهایه پورې تقسیمېږي لا نهایه پورې وایي دا ځه. نو ما ورته وایي چې رکه د دې اصل مقصد څه دی ستا د عقیدې مقصد تا دې ته پرې پوهېږي د نمادي چې دا تقسیم پکې ته کې د دې به مقصد پوهېږي د استاد نه او جي ما ته پته نشته ما ته پته نشته خو ما ته خو پته ده ما ته خو پته ده تا ته څه پته ده ما د دې دهرینو عقیده دا ده چې د دې دنیا انحصار په ماده باندې دی چې تر څو پورې ماده وي نو عالم او دنیا به وي. نو مطلب دا چې دا لا نهایه پورې تقسیمېږي نو دا خو هم نه ختمېږي نو دنیا هم نه ختمېږي. اصل کې انکار د باس بعد الموت دی. ایسم بګې نشته دی دغه عقیدې هلکان نه جوړې کړي ول نه دي اوس په ډیګرو پسې هلکان خطاري او دغه طرفونو ته اخرت طرف تر چا فکر دی وایي هسې مرڅمه ماده باندې دي وایي کېږي به دا وایي کله ختمېږي دا وایي کله څه کېږي ختمېږي. نو الله کې په هغه خلکو رد وکړو چې نه هلکه د دې لپاره یو صانع شته دی چې هغه الله دی. الله صرف او صرف هغه دی دا نور شیونه چې دي دا هېڅ هم نشي کولی. احد په دې کې رد وکړو په مشرکانو باندې کوم مشرکان ځنې مشرکان داسې وو چې هغوی د خیر دپاره خالق الله او د شر دپاره چې دی اهرمن کاکا لکه مجوس چې دي یا یزدان او اهرمن به چې دی څه کو خیر او شر کې به یو بل باندې تقسیمو. یا د مکې مشرکان راولګېدو هغوی لات منات او عزا چې دی څه کړو د الله سره شریکان کړو هغوی سره لات منات عزا. هغه د موسی علیه السلام په دور کې ورسره فرعون او دارنګې د ابراهیم علیه السلام په دور کې ورسره هغه سو نمرود او دارنګې چې د هغې تالیسټو زمونږ په دور کې ورسره قبرونه لږ ورته غوږ کېږه وسخه زمونږ په دور کې ورسره قبرونه برابر کړي وو چا غازي بابا او چا کاکا صاحب او چا د باجوړستانۍ چا ورسره ښځې برابر کړې وي نو چا ورسره ډګرۍ برابر کړي دي نو چا ورسره عهدې برابر کړي نو چا ورسره لیډر برابر کړي چا ورسره پارټي برابر کړي او چا ورسره چې دی هغه دنیا تنخواګۍ برابر کړې ده. وایي چې زما تنخوا نه نو سب به خورم مونږ ته به هر څه وخوري خو ته لږ صرف او صرف د قرآن نظریه او عقیده برابر کا. نو په دغه خلکو باندې رد وکړو چې د الله سره شریک نشته هر څه چې کوي هغه الله کوي چې احد ذات دی او دلته واحد را نه وړو احد یې راوړو. مفسرین دي کې چې څه کې نقطه ذکر کوي وایي اصل کې مسله روانه ده توحید او د توحید مسله جامد ده نو احد جامد دی او واحد مشتق دی نو د دې وجه نه ټکیم سره راوړو احد راوړو. یا دویم دا دی چې واحد تقسیمیږي او احد چې دی تقسیم نه قبلوي تقسیم هغه نه قبلوي. نو قول ورته ووایه هو هغه الله چې تاسو یې تپوس کړی دی الله هغه الله احد یک یو دی یک یو دا یک یو د کوم ځای نه وباسي د احد معنی خو یک شوه دا یو دی پکې څنګه راویسته یک یو
دا به تنوین معنی ده کنه. د تنوین معنی سره یک یو دی، هیڅ سره شریک نشته. الله صمد، الله بی نیاز لري. دا اوس ابل دلیل ذکر کوي. الله صمد، صمد هغه ذات ویل کیږي وای الذی لا یاکل ولا یشرب، چې نه خوراک کوي او نه اسکاک کوي. ولی خوراک د ټولو کمزورو جوړ لدا کنه. دا لکه هغه یو نوړی تم فکر شته کنه په درس کې مې ته ویلو چې دا یو نوړی د ما د عیسی علیه السلام په ابدیت باندې چې کم باس کړو، پای کې مې ویلو چې یو نوړی سړی خوري، یو نوړی پرې قسم نه چره منګ سي محتاجي، دانې ته محتاج، پټي ته محتاج، کرلو ته محتاج، ټریکټر ته محتاج، به پکټري ته وسیزا بیا درته جرازي نو بیا راغی چې او بوخار ته او بوخار کې بیا ټوبیل ته سولر سیستم ته نو بڑا داسې نه باندې چلاوي ټیم به بیا ډېر تیر شي. خو بڑا ډوډۍ یو نوړی نه ده، دا ټوله محتاجي ده. اځره محتاجي نو د دې وجه نه وایي چې الله صمد هغه ذات د تیادوم چې هغه لا یاکل ولا یشرب، نه خوري او نسکی. یا دوی معنی دا ده صمد، وای صمد هغه الذی یصمد الیه فی الحوائج کل، چې خلق په ټولو حاجتونو کې هغه ته محتاجي او هغه هیڅ چاته محتاج نه، هیڅ چاته محتاج نه. نو دا راوړو یا صمد وای هغه کمر ته ویل کیږي چې دا په د ناو کې پراته وي، ناو کې په غره کې په ناو کې او د بر چې څومره کمر راځي هغه دې ته نخلي، دغه ته عرب صمد وای. نو الله هغه ذات ته چې دا ټول خلق الله ته محتاج دي، الله نه غواړي، الله یې چاته محتاج نه دي. الله صمد، الله بی نیاز لري. لم یلد نتی څوک پیدا لري، ولم یولد او نه د چانه پیدا لري، یعنی نه پلار شته او نه چیرې بچی شته. نو ورپسې ولم یکن له کفوا احد، نشته د الله سره هیڅوک برابر، د الله مثل او برابر هیڅوک نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. مخکې مسله د توحید هغه بیان شو، اوس د هغه مسلې د حفاظت لپاره د دو سورتونو الله راولېږل، ځکه چې مسله د توحید خزانه ده او د هر خزانه لپاره د چوکیدار ضرورت دی. خو چوکیدار په دوه قسمه باندې، یو چوکیدار هغه په گیټ باندې ولاړی او په گیټ ډیوټي کوي، او دویم چوکیدار هغه دن نه. د چوکیدار د گیټ داغه کار دی چې د لارو کې یو طرف ته بل طرف ته ګوري چې اسې نه غل را نشي او کور ته روان وړي، او د دننی چوکیدار ډیوټي دی چې هغه دن سیټي میټي او شپېلې میلې وي چې لکه ګورې زه خیم که څوک راغلی استي نو ګورې پانه شيږي غنې سوي خطکلی به مېستي او کرشکلی به مېستي. نو که دن کم غل لاغلی نو بری ماخامي کې هغه شپېلې میلې وي، هغه د استرو کوشش کوي چې دا وځي او کوي نو هغه زماره شپېلې سره هغه سر چت نکی. اب اقا شان ناسی په خپل ځکه کراغله یو ران نوته د مخکنه ناغه به خپل ځین را پانه چیږي او بارانه چوکیدار کوشش تا کوي چې څوک دن نه نشي. نو الله جل شانه د توحید د مسلې لپاره دو چوکیداران نه ولېګل، یو باهر چوکیدار او یو دنن چوکیدار. باهر چوکیدار سورۃ فلق او دنن چوکیدار سورۃ الناس. دایزوګو سورۃ الناس راولېګو چې دا دننی چې داخل چوکیدار دی، دا ستاسو دنه خیل ساتي، او سورۃ فلق چې د باهري چوکیدار دی، دا بار نه سکی خصمانه کوي چې دا توحید عقیده او د توحید خزانه دا درنه چرته څوک لوټ نه کی. نو دا غیر لپاره دوه، یو عام شرور دی، عام شرورونه چې هغه بدن ته نقصان نسي، او یو هغه دی چې هغه عقیده ته رسي. نو د بدن هغه په فلق کې ذکر کوي او دا رنګي د روح هغه او د زړه هغه په ناس کې ذکر کوي. قل اعوذ برب الفلق اصل کې شان نزول کې بخاری روایت نقل کړی د هشام نه، هشام د اوروه چې هغه د عائشه ابینا، عائشه ابوی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شوی، جادو په شوی، د جادو اثر شته، جادو اثر کوي، د جادو اثر بالکل شته، او په نبی علیہ السلام چې کم جادو شوی داغه اثر صرف او صرف د بدن پورې او په دنیاوی کارونه کې، په دینی کار کې، په دینی سوچ کې، په دینی فکر کې د کو نه ستر غلطی نه راغلی، دا ونه چې تغییر تبديل هغه بګ نه راغلی. کسو کوئی چې لکه دا بګ نه راغلی، او د هشام او د اوروه او د عائشه به چې کوم د بخاری روایت ته دا خبره واحد ده ورته به ټینګ نشي، څه نشي ټینګ به نشي، لکه چې د امام بخاری اولنې حدیث انما الاعمال بالنیات دم خبره واحد ده، او اخیرنه کلمتان خفیفتان ثقيلتان فی المیزان والا چې کوم روایت ته هغه خبره واحد دی.
او کته وی چې لکه زه په پوهېږم نو ورته امام بخاري نه غټ سړی ته امام بخاري نه غټي امام بخاري تاریخ وګوره تا ته به پته ولګي امام بخاري رحمه الله وی ما تلس لاک احادیث یادو لس لاک احادیث داغه لس لاک احادیثونه امام بخاري رحمه الله چې د لزرو یا د یول زرو یا د وو زرو یا د دریو زرو یا د سلورو زرو احادیث انتخاب کړي خو څنګه کړي زما سب شنیسته قلم ورسره وته نه خته نه هغه چې حدیث لیکو د حدیث ته مخکې غسل وکړه به راغې نه پس 2 رکعات نه پلو وکړو نو بیا راغې نه پس را له حدیث په ودی ان د الله سره مشوره به وکړي چې ویری کوم کوي نه دي کوم دا چې امام بخاری لیکلي خره چې په یاد نه دي لیکلي کته چې امام بخاری کې دا چل امام بخاری هغه ځنه وکلاوي وای دا ایرانی سازش ته سو کېو سو سو بل سو په یو تر بل تر رواني ورته به ټینګ نشي بیا بچره ټینګ نشي نو د دیو جنا هغه وای عائشہ وای په نبی عليه الصلاه والسلام باندې جادو شوی وای او شپږو میاشتو پورې دا سر وو نبی عليه السلام یو ورځ املاسو بین النوم والیقظت چې نو ودو او نه یخو څه مطلب سترګې پټې وي او دماغي یخو هلته مې چې ته په نوم سینا اپای کې مې ته فرق کړو اپ کې به ځان لګوره دلته نبی عليه الصلاه والسلام دماغي یخو سترګې پټې وي دوه فرشتي رالی جبريل او میکائیل یو پوته ودرېدو یو سارتا ایو درې بل نه تپوس کوي وای په دې سړی څه چل شوی او ورته وای توبه یا مدبوبون په دمانه خو جادو شوی دی وای چا کړي وای لبید او دا غنونو لبید بن عاصم او دا غنونو په کړي لري وای چرته کړي لري وای هغه چې د بنو زرق چې کم کویره بیری زروان پاغي کې خو دی پاغي کې څه کړي دی خو دی او کمر او هغه کمر لاندې چې په غونچک کې د نبی عليه السلام په یختو او د نبی عليه السلام په ګمنځ باندې پاغه کړو اصل کې د نبی عليه السلام په کور کې يهودي ماشوم هغه خدمت کاو نو دی يهود هغه ماشوم له پیسې ورکړي چې د نبی عليه السلام د یختو د ګمنځ منګ لراو باسه منګ به تعالی دومره روپۍ درکو هغه پیراويستو او په هغه یختو باندې سو کو جادو وکړو د نبی عليه السلام د خرابولو د يهود زمنګ دشمنان دي ازلیخه نه اوس منګ نه پیژنو چې یاره منګ ټول سټایل چې هغه يهودو کو او يهودو په طرز باندې زمنګ الکان او جنکه ټول پټول روان دي ټول اق سټایل لواغه طریقه را حالان کې زمنګ د نبی عليه السلام د مر کوشش کړي تاریخ وګوره بیوله چې هغه پل چې بار سر سړی کې نه ولې روټي په بنیاد نیته ول روټي ور کړو داغه دعوت او نور الته ورته سړی بار کې نه ولې چې نبی عليه السلام موږ راوړو دغه ته کېنو ته بار د جران دی پل وخت چې دا پیرا گزار کی دا چلو سره نو کړی د وجلو دا کار سره نو کړی دا تجربه په بیبي ولا چې تهمت نه لګولې دا ټول دا ورانه توبونه ونو ټول لغینو د نبی عليه الصلاه والسلام اختیويست او پاغي باندې چې څه وکړو پاغي جادو کو یو لزغټي وی پاغي کستن پیللې وا او هغه ال توړو په بیر زروان کې خو دیو نبی عليه الصلاه والسلام چې را پاسې دو عائشه ته ویل زما علاج وشو ول دا څه ویل او ویل علي راشه علي راوستو زبیر راوستو او عمر بن یاسر راوستو ول درې ونه لاړ شو بیر زروان کې شابه د قشن یو کمر لاندې غوټه پرته دروړي علي ته هو چې منګ لاړو او کوی لور کار شو دا کوی دا څنګه چې د شیطانانو د مارانو پشان وي دومره خطرناک وي لاندې وب د نکریزي پشان شوی وي من چې ورلو هغه راويست د کجوري په یو غونچک کې کړو رامړو نبی عليه الصلاه والسلام با یو صورت وو یو آیات په وو یو له سیاتونه یو له غوټي یو آیات په وو او هغه بل اساس پړاو دو نبی عليه السلام زدا چې کولاویګما لکه په پړی شاته تړلې په پړی چې زچا تړلې ما نو دا سورتونه الله جل شانه د هغه حفاظت د پاره راوړو ما او تمخ کې مسله توحید ویل کنه نو خیال کوا لک شان توجه ک یو مثال وېما او به صرف ترجمه کو اصل کې چې کله یو سړی باغ لګئی باغ شپتالانو لګئی یا چې له امونو لګئی یا د خوبانو لګئی نو د دې لپاره 15 دشمنانی څه دشمنانی 15 دشمنان ما اصل کې د دې باغ نه زما مقصد خزانه ده چې هغه مسله د توحید ده خو ته اوس دې مثال ته ګوره نو ته به پوه شې دا باغ دی د دې باغ لپاره اولنې پتری دشمن تبعی دشمن اول نمبر چې بوټه او دارنګ دانا هغه په پټی کې واچي دا غیر لپاره اولنې دشمن هغه چې پیشوګی ده او چنجې دی اول چنجې دی چې چنجې نه بچ نو به پیشوګی چې سره او چچی اله سرواره ایسته د سروخ کراغې نه بچي دا طبي دشمن دی خو تقسیم بګی کوم کراغې نه لګ راغټ شي نو چرګرا چې چرګې نه بچي ګړه بيزره چې ګړه بيزې نه بچي غواړه چې غوانه بچي جوخ اوخ کاکالي
به هغه نه پرې ځان چې څه کې شولې رسول اج څه کوي دا د بوټي طبي دشمن دی چې دا بوټه ترقی ته نه پریدي خو چې د دیونه بچي نه د باغ د تباہی لپاره دویم سبب هغه دا چې پټې متوبنه ملاويږي پټې باندې وته او بوخر نکېږي نو بیا هم دغه باغ ترقی نشي کولای دریم نمبر چې د دینم بچي نو کله په آفت سماوي راشي کله تیز سیلې راشي نو ارسي ستسکی یا هغه کې داسي یا په داسي بیماری ولګي چې ټول وچی نه آفت سماوي په راشي دا غیر وجه نشي شي هغه خراب او تباہ او برباد شي سلورم نمبر چې د دینم بچي او خو مزیدار امونه ونیسي او کاریټ ټډک کی او د منتخار ته جلسه کې منډای ته وروالی اول ته څنګه منډای کې کوشي نو الته چې ستا سره د چا نه لګي نو اول نمبر پروپاګاندا دا وکي وای لکه د باغ د شلتالانو خون خراب دی او چینجه پکې لګېدلې پروپاګاندا وکي چې ستا د آمدن او ستا د باغ کامیاب نشي خو چې په دغه باندې کار ونه شي نو ستا نمبر 5 دشمن هغه لري چې د شپې تخذ راوړي او د شپې تبر راوړي او سات چې تور شي هغه څنګه لاندې پزماګه کې پرځي شو 5 او کنه 5 شو کنه اولنې طبيعي دشمنو دویم نمبر چې هغه وبوتنه ملاوي دریم اپته سماوي سلورم پروپاګاندا او پنځم نمبر بس د کچراواغست هغه کټ کو او استاد عقیده او استاد نظریه او استاد اسلام او استاد قران 5 دشمنان دي سری 5 دشمنان قران ته جتا نه پریدي اول نمبر هغه استاد طبيعي دشمن ستا خواهش ته لایف انجای کولو والا زندګۍ نه مزي اغستلو والا د قران ته نه کینی په بار ناسي دا چې په دکان کې ناسي دا په یو ځکه په بل ځکه چې چکر ته برابرۍ ارزه کې ته چې څه کوي کله په بازار کې ګرځي کله په بار باندې ګرځي کله به یو طرف ته چکر لګي کله به بل طرف ته چکر لګي ولی و یار چې مړ موږ داسې آزاد مزاج شان یار موږ داسې چرته کې ناشته چون په پودل راځي او پوسګي دل راځي نو دا اولنې دشمن دی چې هغه تا قران ته نه پریدي ستا خواهش دویم نمبر ستاره ایمان او ستاره عقیده چې ترقی نه کوي او دا ته چې په دنیا کې نه ځلېږي دا غیر لپاره دویم دشمن داره چې منګ د خپل ایمان له د خپل عقیده له قرآن او د حدیث او بوخر نه ورکو منګ دل سي نیمه غنټه 40 منټ په ورځ کې چې هغه داسې تړکه نه ورکو چې زمنګ د روح او زمنګ د اصل ایمان هغه به زړه کې مضبوط شي پوهه پښوی کنه پوهه کې څه مثال وایم ځکه پښتانه په مثال وړل جل پوهیږي دا دویم چې سره دریم نمبر زما استاد ایمان د پاره اپته سماوي له نو اپته سماوي کله د 10,000 په شکل کې کله د 2,000 په شکل کې کله د بسکټو په شکل کې نو کله چې سي د یو بل شي په شکل کې کله چې د اوهده په شکل کې کله د ډیګری په شکل کې شکلونه چې څه کوي ابدلای را بدلای نه څه شو اپته سماوي نو سلورم نمبر چې بیا په دې کې تاذیر نه کی ستا دشمن نو سلورم نمبر ستا دشمن هغه داري چې ستاره کمزوري کولو د پاره په مجلس کې پروپاګاندا وکړي چې دا پنځ پیری دی دا وهابي دی دا لکتیز دی دا مسله باندې پوره نه پوهیږي تحقیق دوم نه نشته غوړه اسی خبره وکړه اسی لکه منګي شي وړو او بوډا سړي خبره ده کنه او یو مولا چې تیز بیان کړ جهنم داسې دی تک توري لمبيري او هغه باندې کم پول لنو هغه 1500 یا 3000 کال پاسیره ده او د دښتنه ناره تیغ نه تیره ده او پای باندې او یو پاتې ده ورکه موږ څوک یې خو دې غر کی کوم څوک یې نه خو دې غر کی نه دا چې سره دا بم ته چې دا چې تیز نه مړه دا شي راول کی مړه نه ریسم نشته دا خو بس چې د مزاج داسې جوړ دسې مزاج نو سلورم نمبر څه شو پروپاګاندا نو پنځم نمبر چې په دې کارونه شي هیڅ تباره باندې پټانه کې اپای اروز او ستاره وجلو د پاره بلاري جوړي کی نو لار کې برتلکان کې نه کله برته چې ځوانان کې نه کله برته نور څوک کې نه ستاره خرابولو د پاره پنځریو پیژاندو دا پنځه وړه په صورت پلک کې دا پنځه وړه په صورت پلک کې تا ته وی چې الکه طالب جانا ستاره خرابولو او ستاره میشن کې کمزوري کولو د پاره اغیار کوشش کوي د خپل رب سره تعلق برابر ک کم رب قل اعوذ برب الفلق نو فلق صرف او صرف د الله یو صفت راوړو چې دا مستعاذ به لري پرې باندې موږ پناه وړو او مستعاذ منه درې راوړو یو ما خلقته یو من شر غاسق اذا وقب او بل من شر حاسد اذا حسد او بل من شر النفاثات فی العقد هغه چې څلور ذکر کوي او مستعاذ به صرف یو الله ذکر کوي ولی صرف بدن پورې دا کنه یاره دا دونه خطرناک نه دی ان خطرناک نه دی مړه کوم شي دنیا خو نه پاستر کیږي دونه خلک مری خو چې ته قرآن مړ شون دنیا خو پاستر نشو
قل ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الفلق فرب داغه چون کې باندې او پرب د شلون کې باندې چې هغه فالق الاسبا الله جل شانو سحر وچی او داغه کې چې سپین رڼا راو باسي فالق الحب والنوى دانه وچی داغه نشین کې را بهر کی هغه الله چې هغه کمرې چې داغه نه چینی رواني کی نو ځنې چینی داسي چې غونډې دنیا ته اوبه ورکوي ځنې چینی داسي چې ذلې ته ورکوي او ځنې چینی ځنې کمرې داسي چې هغه صرف د الله د یېرې نه ورغړي داسې ځای بدل کړي نو الله زمونږ دا زړونه چې دام کمره شوي دي دا چې او چې د دې نه قرآن کریم او ستاره توحید چغې سل بلند کی او دا چینی ته روانې کی چې دا ټول دنیا پورې تر دې پورې چې نیویارک کې هم دا چغه وویلی شي تر دې پورې چې امریکا او اسرائیل کې دا چغه ویلې شي چې زمونږ په دې ملک کې به قانون صرف او صرف د الله ای پرې کې بل قانون منلو ته موږ تیار نه زمونږ د ژوندۍ اصل مقصد چې سره هغه دا چې دا د الله د انقلابی आवाज ټول دنیا ته رسول غواړي نو قول ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب داغه چون کې او شلون کې باندې من شر ما خلق د شر داغه نه چې الله پیدا کړی ما خلق دا عام چې سره شر دی ورې کې ټول شرور رااله بس الله چې څه پیدا کړی دي نو ټول پکې رااله الله د بدعتي او مشرک مولا نه مې بچ کې داغه د پروپاګاندا نه مې بچ کې دارنګي د پولیس کاکا د شر نه مې بچ کې دارنګي د مار لړم لنډۍ د شر نه مې بچ کې دارنګي د بچو د شر نه مې بچ کې د خځې د شر نه مې بچ کې مړه خو چې څومره شرونه په نظر باندې راځي اے الله داغه ټول شرونو نه موږ بچ کې ما خلق پوه شي عام میکلو من شر ما خلق د شر داغه نه چې الله پیدا کړی و من شر غاسق نو د شر داغه تیرینا اذا وقب کله چې پوره شي نو ګوره تشه تیره نه ده دا غلط او نقصانی نه ده نقصانی علی ګرځي چې کله پخه شي مار لړم او لنډۍ روډ ته علی راوځي چې شپه په پخېدو کې شي ماسخوتنی کې نه داسې بیخي نیمه شپې ته او ډاکو او غلم چې راوځي په نیمه شپه کې راوځي تاسو کېږي نیمه شپه کې راوځي نو ځکه وایي چې د تور شپې چې کله د شپه څه شي پوره شي یعنی تیرخه ډېر شي ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر د فک وهونکو نه فی العقد په هغه غوټو کې یو معنی چې هغه مفسرین دا کوي چې ومن شر النفاثات فی العقد دا شر د فک وهونکو نه په غوټو کې ګوره دا کار چې شوی و نو ځیلم غوټي ورکړی شوی وي یو لس غوټي او دا چې څه کړو هغه دغه لبید بن عاصم او داغه نونو چې دا کار کړو نو ځکه چې ان نفاسات صيغه مؤنث راوړه وای بری کې ډیوټي او کار اکثر د چاو تخزو په دې جادو مادو پر منتر کې چې د خزو لکه داسې سورچ او پیک او ریسرچ ډیر زیات سی وای دیو ته د دې شي نو ډیر چې سي هغه معلومات می او دارنګ د مولانو چې سي تحقیق مو ته پلانکیږي کوي دمګر دی وړ تکړه دی پلانکیږي کوي یو دی په نوک کې راړي پلانکیږي کوي بل دی هغه دا چل کوي وای دا وډیر او خيار چې یو راوته دی والله ولم چې کوم ځای راوته دا معلومات هم کول غواړي چې سنځدانانو ته دا شمر مخه ته کړه په زمو بکری کې چې نوی مولان نوځي او دا چې دمګر راوځي چې دا د کمرې نه راوځي کدا د خاورې نه راوځي کدا د شګ نه راوځي چې اوس هغه ځای موږ بنکویر د بلا ځامن دی وير راوته دی راوته ټکي دې لږ تحقیق پکار دی کنه چې دا راوته لري دا دمګری چې لري دا سیوا کیږي دا چې راوځي دا من شر النفاسات هغه چې هغه جادو او منتر یعنی په غوټو کې څه کوي شوب کوي ګوره یو نفس دی نفس هغه پوکي ته ویل کیږي چې پاغه کې لګي لاړي یو تپل دی تپل هغه ته ویل کیږي چې هغه کې ټوله لاړي یو نفخ دی چې هغه صرف هوای دا درېونه پاره به کېشته اما ته غبر ټکی ویل نو دا چې تاسو وای ومن شر النفاسات دا یو معنا شو دویمه معنا دا د پنځپیر شخصه معنا کوم ومن شر النفاسات فی العقد او دا شر د پروپاګاندا کوونکو نه فی العقد په مجالسو کې چې ستا خلاف په پروپاګاندا وکي نه دی راځي ستا خلاف په پروپاګاندا وکي ستا د میشن کې د ناکامولو لپاره چې دا څه نه مني سیاست نه مني دا تبلیغ نه مني دا چې دین نه مني دا داغ نه کوي دا نه کوي دا نه کوي نو ستا خلاف په پروپاګاندا وکي اوس په کې مفتی مجتبی سے هغه وکړو مفتی مجتبی سے معنا دا چې کوي ومن شر النفاسات فی العقد او د شر د هغه زنانونه چې هغه خندونه اچي هغه خندونه چې پاغه کلکو ارادو د خاوندانو کې خاوند اراده کړی د چې سلورو میاشتو لازمه نو خزه وته ځان مکری کوي منګه چاته پرې دی
هغه ورته وایي زه مدرسې ته ځمه زه علم زده کومه دا به ورته ځان چې مکرې کړي دا به چې به سخوري دا به څه کوي دا به سخوري او زه چې څه کومه هغه د دین د پاره ځمه د جهاد د پاره ځم ځان وژني منګه چاته پرېږدي د غریب به کور نه وته نه دی بس سری کوي سترګې سری کړي سکان به وایي وای لاړې مړ شو لکه ته خو پرېږده چې وروځي ته په جهاد کې مړ دی په جهاد کې خو چې ته وګوره خالد بن ولید وګوره تاریخ خالد نه عبد الله بن مبارک خو دې لیدلی که نه 25 کال په یو ځل باندې په سنګر کې تېرول خالد دغه عبد الله بن مبارک د امام بخاری استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد په جهاد کې چې مرګونه نشته طریقه خالد بن ولید زما پر بدن کې 1 انچ روغ نشته پاره باندې تور لګېدلې ده او پای باندې گزار څه شوی دی هغه لګېدلې ده نو دا هغه زنانه چې هغه خاوندانو پاغه پخو ارادو او پاغه پخو چې سوچونو کې څه کوي خندونه اچي هغه راځي سټکې چې د دین کار هغه ونی کې الله دا هغه شر نمس کې په عمل کې دا به موږ مشتبه سم مانو ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر د حسدګر نه اذا حسد کله چې حسد کار کوي ګوره حسدګر چې کله حسد کار کوي نه خپل زړه خوري اتاریس نقصان نشي درکوله خلاصات چې نقصان در رسیږي داغه وجه دار چې کله ښکار کوي ګوره یو غیبتره تبلیغیانو سره لګ کې نه دا چې په ځل عمل کې روایت شته غیبت چې لري دا جایز ده الته ویلي دي چې سړی په علم کې د قران په علم کې او په ډیر مال کې غیبت وکي د غیبتې مقصد داري چې د دسم دی ورسي او مالم دی الله راکي د علم او د څه مال دا غیبت دا جایز ده حسد ویل کېږي چې ستانه دی ځایل شي کما ته میلاو شو کما ته میلاو نشي دا شی په پښتنو کې ډیر زیات دی او کنه سړی سوال کړي چې الله مال می خراکي و هغه ته ویل شو چې مې خبر کوم خو گاونډي بندي ونه مې د پکار چې گاونډي بګیلو چې راي نه کی زره به خدای ما دې به خدای لور کی گاونډي له وسوار نه کی که زما یوازې خدای کګنینو نه مو ته تیار چې گاونډي ولا مې خګرځي ومن شر حاسدین او دا شر دا حسدګر نه اذا حسد کله چې حسد کار کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دا اوس هغه شر داخلي ذکر کوي دا ډېر خطرناک دی نو دلته د الله جل شانه درې صفاتونه راوړي یو برب الناس ملک الناس اله الناس او شر سودی یو صرف او صرف هغه من شر الوسواس الخناس صرف خناس هغه نه څه کوي او صفاتونه د الله ولې دا خطرناک دي دا اصل کې عقیده خرابوي نظریه خرابوي دا بل خودم نه خطرناک نو کمار او کلړم او کلنډي وا نو مړ شوي د دنیا نه راړي خبره ختمه کا غلط مولاو غلط لیډر وو غلط فوجي وو غلط پولیس وو ویني ولې او تکلیف لدر کو الله تشمار شوي او کمړ کلی شهید شوي دنیا نه پاستر کېدا اسه هم د دنیا نه تلنو کو بدیل عقیده او نظریه لاړه خبره خان نشو خدا د سره چې دا په نظریه او عقیده باندې گزار کوي نو کا عقیده دی خراب شو خو تبا شنو به ژوندۍ کې څه پاتې شو ژوندۍ کې په انسان کې خدای یو عقیده ده چې دا عقیده هم خراب شي نو به کې پاتې شي نو د دې وجنه هغه مین خبره دا کړي نو د دې وجنه د الله څخه وکړو درې صفاتونه راوړي قول ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الناس په تربيت کوون کې خلکو باندې ګوره فاتحه دې به تر راوړه چې راوړه به تا فاتحه په فاتحه کې د الله درې صفاتونه ذکر کړیو الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین اغه دروانه راوړو سورۃ ناس لا اشاره ده خبره ته چې طالب جانا ابتدا او انتها یو شاندا ځکه قران سلسله الذهب ده پرېمنس کې به خبره اترې راغلی تاسو سوچ او فکر به یو طرف ته بل طرف ته تلی خو ګوره مقصدی خبره اقای ورا چې د الله توحید بنیر کې نو که توحید په اولوہیت ته الہ الناس که توحید پر مالکیت تے ملک الناس او که توحید پر ربوبیت تے برب الناس نو التویلی توحید پر الوہیت الحمدللہ نو توحید پر ربوبیت رب العالمین او توحید پر مالکیت مالک یوم الدین نو توحید تدریوان اقسام میں تراوڑو چې توحید او پی جانا ایواز دانا ده چې بس اللہ یو دے خبر ختمه نه توحید او پی جانا الله په یووالي کې ځان څخه سم مستغرق کا هر طرف باندې چې د الله پرې صفاتو کې د الله چې پرې قدرت او طاقت کې سوچو کا په ذات کې مکوا تتفکر فی الا الله ولا تتفکر فی ذات الله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو د الله په صفاتو کې قدرتونو کې سوچ کوئ د الله جل شانه په ذات کې سوچ نه کوئ. نو ځکه وی قول ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الناس په تربیت کوونکي د خلکو انسانانو ته به اشاره ده. انسانانو درې قسمونه، یو ماشومان، یو ځوانان، یو بوډاګان. برب الناس ماشومان، ماشوم په ماشومتوب کې تربیت ته محتاج. ملک الناس ځوان په ځوانۍ کې وای زما موټی دي، زما طاقت ته، زما دادی ځان ته داسې مغرور دی. الله ملک الناس باچا دې زېما او زما په باچاهي و چلےګا. اکثریت مسیریت پرېدا، اکثریت پارټي مارټي چې څه کا هغه پرېدا دغه سوچونه پرېدا. زما حکومت او زما حکومت ناپیس کول دې لپاره سوچ او مهنت وکا. الہ الناس دا بوډاګانو، بوډا چې سپینګری شي، بوډا ادا سي عمر رسیده شي، زوی وته وي بیل بدن شمنو سب بخوري او ته وي ز ورکیګا زمون الله شتا، زمون الله شتا. الہ الناس دا بوډاګانو سپینګرو عاجزانو الہ هغه شته. او د انسانانو په 15 قسمونه ذکر کړي. په مکه کې 15 خبرو کړي چې دې کې موږ اوس نه خپه نشي چې دا ولې دې کې کمی وکړي. په دې کې د انسانانو 15 اقسام. یو الناس برب الناس ماشومان، ملک الناس ځوانان، الہ الناس بوډاګان، او من شر فی صدور الناس مؤمنان، او من الجنة والناس شیطانان. انسانانو کې شته او کنده پکې انسانانو کې شیطان توبه خدای توبه دا پکې دا به لکه بد خطرناک. دا 15 قسمونه د انسانانو شو. قل ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الناس او په تربیت کوونکي د خلکو باندې. اشاره وکړه چې د الله تربیت دوانه بمني. پوهه نشوره تخکاری ښه چې دوانه بسنګ مني، یعنی د بدن او د روح. د بدن هغه خو اوس منو کنه چربانګ وته نو ناس سمنه مرکته کړی دي پراټو سره او کنه بدن تربیت نو څه سٹارټو چې لکه دا بدن چاک چابن ماجیګره پورې څوشي دا مزیدار و چلی کې ماجیګری کیسه نه چا سلانجه ونکو نو لکه چې مې متخجل یو درې سلو پیلې ورکته کړی ورسره پراټا وا ورسره دا ارت چې مروشت دی لپاره چې دا بدن شي دا مضبوط شي برابر شي ماخامه پورې منګ لګ په اطمینان او سکون دا ورسته رکو. دا خو بدن تربیته خو بل خو روح ته کنه اصل انسان داغه تربیته مسومنه داغه لپاره قران نغله لګا د بدن د پر الله چاول پیدا کړی، میچه ولا پیدا کړی، د چه ولا پیدا کړی دي، سالنه ورله پیدا کړی. دا بار چې دا کوم د دکانونو کې دار څه پراتی دی د بدن لپاره پیدا کړی. او د روح د پر الله قران کریم را لېګلې ناغه یو تربیت اوس من قبلو ای سار مورشت کنه ما خام چې لکه څنګه ځان کې جوبه بشروي جوبه هغه چې به کوټ را شي به به چه ورولو به چې به د کیګو هم به څه کوي ځم کړی مړی کیږي څه شته کنه ما خامي دا صرف او صرف د بدن خصمانه ده او د بدن تربیت ته هغه من قبلو خود روح هغه الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمای القرآن مثال چې دا سره وي بار دي ذکر کې والا غو کو یا سوزکای والا چاله کمالټي مې راوړي د پری وړي څه کوي پری وړي نو بس ورو راوس بهر چا چې ما خو څادر راغسته ما څه خوشتاري چا څادر نه راوړې اب ټوپۍ را دی وکړي آی کې به ورارتي چا بجره جبونه ډکای او څوک بجره ورو په نږدې کوري اب بجره څه کوي اب په بوجو په منډي کړي او چا به نګونه راغستي او څه کوي نګونه راځي پری چانس لګیدل ورو ضروري روزي پیکج راغلي نو بس دا څه کوي هغه ورولي هر څه پری ملاو شوی کنه نه هغه پری دی هغه بدن د پاره دی هغه باندې بدن چاقیږي بدن مضبوطیږي هغه لپاره موږ سم نه منډي والی. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القرآن مأدبۃ الله فاتخذوا من مأدبته ما استطعتم. دا قرآن کریم دا الله د طرفنا د انسان د اصل انسانیت د تربیت د پاره او د چا کېدلو د پاره او پاغي کې د توانی د پیدا کولو د پاره الله د ایمان محافظ او د ایمان د ترقی او د تربیت د پاره دا کتاب را لګلې وې د دې قرآن نواله مستطعتم سمنه چې پتا سو کې د مټو زور در پکې نو موږ ټول په یو ځل باندې را ټوب کول قل هو الله احد زیره کوي بس نور نه دی پکا دا یو پورا دی ار یو ته قل هو الله احد جب تک ولا یو پورا دی بس ته زمنګ به دې ونس گزاره کو ای به خیر دی چې ولګي نه نمرو نو خیر دی چې پر یو قل هو الله احد بس گزارو دا څه خیر لکه ته انصاف وکړو او مو ته انصاف وکړو ته بدن د پاره سم نه منډې ترلې او د روح د پاره دې بس هیڅ فکر هم چا نشته چې لکه روح هم پکې ته شېری
او کنه خدای دې خیر کړي اوس په به چې په سکول راځو کې ساينس لمه یو دوړه کور کول خو قول ورته وایا اعوذ پناه غواړم برب الناس په تربیت کوون کې رغل کو باندې مالک الناس باچا رغل کو الہ الناس معبود دغل کو حاجت روا مشکل کو شر رغل کو من شر الوسواس د شر دا وسوسه چون کې نه الخناس چې هغه پټیدون کې په هند ذکر کې دا الخناس څه راوړو دی الخناس کې دوه خبرو ته اشاره وکړه څوتا دوه تا یو راغه خطرناکۍ ته اشاره وکړه چې دا دشمن ډېر خطرناک دی ولی دا په نظر باندې نه راځي او قانون دار وای ډرون حمله خطرناکۍ ولی نه معلومیږي کنه چې کوم ځای نه راځو کو ته ډرون دا چې سي هغه خطرناکۍ نو د دې وجه نه چې سي هغه ته مسله دا غي چې هغه معلومیږي نه دا شیطان چې د حرامي دا غي نه گزار کوي چې د دې نه دی معلوم د در نه دی معلوم دا چې څه کې گزارې د هر طرف نه کوي یو دویم په دې کې اثر کې طریقه کار ته اشاره ده د شیطان چې طریقه کار ته اشاره طریقه کار سره طریقه کار ادارې چې شیطان پتا باندې حمله کوي او ستانه ایمان خرابوي ستا ایمان مسله د توحید خرابوي نو د توحید مسله ډایرکټ نه خرابوي خیر کواله ک طالب جان لکشان توجه کې سات ستا کې ډایرکټ خرابول نشي نو څه چلو کې اگې په مقابله کې شرک پیدا کوي خو شرک خو ډایرکټ نشي ویلې نو موږ تعظیم د اولیاء کو موږ تعظیم چې مشرانو کو نو بشرک له نوم د څور کو تعظیم د اولیاء تعظیم د مشرانو ډایرکټ د توحید د نزاسي گزارل نه شو نو شرک چې د تعظیم په دروازه باندې را دن نکو التا حدیث نه ناغسته حدیث نو حدیث نه قران نه بخاری نه ډایرکټ نشو اغسته نو داګه په مقابله کې بدعات نو بدعات له حسنه نمبر کو بدعات حسنه دی ویدا مفتی مجتبی سے وای او یو سړی روانو د لیوانو ښکارله نو یو کس په ځای کې چې لکه چیته سي او هغه ورته وی چې زه لیوان ښکار کوم لیوان نشم او هغه راوړم او هغه ته چې لکه کلاړي نو مال به کې د لیوي یو خپل شان مزیدار بچي 19 او مال راوړه هغه ته داسې کړ مونږ چې د لیوه بچي شنو پای کې خستې چې شی بدعت شنو پای کې به حسن لکم طرف نه راشي یاره چې شی بدعت شو او نبی عليه الصلاه والسلام هغه نه کړي هغه ناغي ته کوم طرف نه حسن چې سکے هغه وی نو دارنګي خیال کوا به حیات له ترقین عمر کو به حیات له د زنانو چې سره راويستلو له د حقوق نساء عمر کو حقوق نساء نو جمهوریت له اسلامي عمر کو اسلامي سیاست تاسو اسلامي چې څه کو سیاست نو ولا ورکو دا شیطان دا طریقې کوي هغه چې راځي منګ ویلو کوستاو ته فکر وو چې د شیطان کار او د ابلیس او خصوصا د دجال کار سره هغه داري چې د حق او د باطل فرق ختم شي او د حق او د باطل فرق چې ختم شي نو الډی بیا خلق حق ته باطل او باطل ته حق وي جائز ته ناجائز او ناجائز ته وي هغه جائز وي د دې وجه نه خناس معنا بیس بدل کې انا ځان بدلول یعنی فساد ته د مصلح او د شتګردۍ ته هغه د امن او د سکون نوم او دارنګ جهاد ته د شتګردۍ ویل د اصل کې چلته لري د خناس کار دی صحیح کار غلط صحیح کار کول نو من شر الوسواس د شر دا وسوسه چون کې الخناس چې پټیدون کې په هند ذکر کې الذي هغه وسوسه چې وسوسه چې په صدور الناس په سینو د خلکو کې ته بالا بچره په مرکز گزار کې ایمان چته سینه کې کنه یارا الله نور السماوات فکر دشتال دغنا تعالی سورۃ النور تعالی سمته بیتا بیر سره کې غوخه اوس پرې وسدګي او کنه چې سره الته ویلو چې لکه اصل کې ایمان مرکز هغه سینه ده پسینه کې ایمانی نو شیطان هم گزار په کوم ځای کوي پسینه باندې کوي الذي هغه وسوسه چې وسوسه چې په صدور الناس پسینو خلکو کې من الجنه والناس یا هغه من الجنه چې پیران ندي ول انس او انسانانو نه ګوره دا شیطان کار چې سره هغه زماستا معاشره خرابوي دا غیر لپاره قسمه قسم چې سره هغه حربي استعمالي قسمه قسم زمنګ الکان په کم طرف روان کړو زمنګ جنکې په کم طرف روان کړي زمنګ معاشره چې سم نه چې خرابي لور وستا حالان کې زمنګ استاد د نجات د لپاره کتاب هغه قران کریم مو نو په اول کې ټکه راوړو بسم الله الرحمن الرحیم با نو په اخر کې ټکه راوړو سین ویل کدا استاد ژوندۍ لپاره بس کتاب دی او دا استاد ژوندۍ لپاره کامل کتاب دی نن سبا منګه دنیوي تعلیمونه دنیوي کتابونه
دارنګ چې فزیکس کیمستري د نیوټن لاګاري د آینسټاین چې قوانین د پیثاغورس مسائل هغه موږ یادو هغه ټیم ارچا سره ورسره دی ټیویشن ولکېږي الکان چې چې وسم چې لګډیر ناشتي الته ناشتي ځنه الته ناشتي ټیویشن لته دی کنه وای سره روان دی د بورډ ایگزام را روان دی ورته لکه په پولیسرات باندې موږ یو ایگزام کیږي څنګه چل سپیکر ورکړی دی کنه هغه ایگزام له سپیکر شوی دی کنه دی شوی هغه ایگزام لم څه تیاری کول غواړي دا اوس صرف او صرف د سکول د لسم د یو کال خواري د پاره دومره مهنت چې لګ درې سلو میشتې پاستل کې پروتي 30-40 هزار روپۍ د هاستل چې څه کوي کرایه ور کوي الته ډوډۍ الته نور چې د ناشتي هغه فکر دار چا سره ورسره دی هغه فکر دار چا سره دی الکان یو جنکې یو سکولونه یو کالجونه یو ډکیږي روان دي سیستم د چرته په سکول کې ته ورشه تا د ګوره بیا مدرسه کې وګوره حالان کې خبره یاد وساته رضان سره قران کریم ایوازي اخرت نه دی دا کله چا سوچ جوړ کړي دا غلط دی زما صدا کینه و چې زیاده برابر کما او زیاده لګه تسلی ولا وکم قران زمنګ د دنیا د سمولو کتاب هم دی او د اخرت هم دی په دنیا کې زما ستاره ژوندۍ چې کم یو موړته یادې زبر سبي خیر د روس وست دا خو نور نظم تشریح نکوم کسان خپه کوم نه ولادنګ چې ډېر اخو ټیم نالم خو مقصد مې داره کله کم کس د اسلامي سوچ او فکر او په قران او په حدیث کې په کم یو شي کې شک شو کې ما سره چې صرف څه امه کو به ورته زوې ما چې را شتیمه ته وخایا ته ما ته وخایا او زه به ته بچره ته کوم ګوته کې موضوع به ته ان شاء الله ثابت کوم چې دا قران کې شته او کنه شته قران یوازې دا چې وړو کې کتاب نه لري نن سبا منګه دنیاوی تعلیمونه دا چې د ګیله کومه د دقه وجنه کوم سکول نه ځنه لکانو چې لکه ته په سکول باندې چې ډېر زیات رات کې په سکول باندې چې دا رات کوم زه د دې وجنه کوم چې د سکول الک هغه فزیکس یادای هغه انګلیش یادای هغه کیمستري یادای هغه بایولوژي یادای چې هغه څنګه لیکلي د مچانو دا کوم لیکلي کنه واړه د مچانو دغه بشان او قران کریم ته وګوره دا وګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس ټکی چې څه کړی دي لس نمونه دا په یو کرخه کې راوړي زو شاغش مارکا نو هغه چې څه کوي هغه کې الهادي نظریه تعلیم के तेजाब कोडाल उनकी खुदी में कि हो जाए मुलायम जो जिधर चाहे उधर पीर पानी न मेरे जमजमी मिल्लत से जो उसको पैदा है न ये पूद में इल्हाद के अंदाज दावल इल्हाद ذکر علی چې قران نشته الکانو سره په سکول کې نشته په کالج کې نشته په یونیورسيټي کې نشته دا غي اصل وجدارا او زمونږ چې په معاشره کې نشته نو خځې سری او ورور چې په بازارونو کې ګرځي اوس چې سره دکانونه چې لوي کولاو کړی دي دکانونه مو وجنه کوي چې څه کوي پر هغه کې خو په اٹک کې په 2018 کې موږ تیرو ارته بجنه چې د بار د سار د ننوار د راخته سره 12 بجو پرې بر جنې ډیوټي وا په کلینیک کې او د بار نه بروسته بیره چوا اخوال ته وو ځل ټیم چې څه کړی دا خبره ته چې اچولې ځکه چې هغه اثرات تیرورو زمنګ دال تلار شي هغه سنوي نوي هغه به راشي دلته شروع کی د الکانو د جنکو مخلوط تعلیم په یو کالج په یو یونیورسيټي کې چې الکانو جنکې وردن نکولي او دا موږ ترقی کړه ته زوال کې علامه دغه اکبر الابادی په یوځي باندې رااله دا چې جنکې چې تر ټاور مارکیټ سره ولیدلې وین اکبر الابادی یا د دوزخ مارکیټ کې مولا کلی په سیټ راغله خدا چې وای راغله په یوځي کې وای دا جنکې وری دي چې لکه سړی وسره نو او په بازار کې د سره روانه وي نا اکبر الابادی تجره په اشارو کې تاسو کو وای به پردا نظر آئے کل چند بی بیا اکبر زمین میں گر گیا اکبر زمین میں گر گیا غیرت ایمان سے پوچھا جو ان سے آپ کی ایمان آپ کے پردہ کدھر گئی کہنے لگی کہ مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا دا اکبر الابادی ہوئی وہ ما ته تاسو کو چې دا تاسو دا بے پرده ولې راوتېستئ بے پرده نظر آئی کل چند بی بیا و هغه جلالی نو اکبر الابادی د ایمان د غیرت د وجنه هغه پر ځمکه باندې داسې را پریوتو چې لکه جنۍ په بازار کې یوازې ګرځېده دا خو زما ایمان تقاضا او زما ایمان غیرت چې هغه نه برداشت کوي نو تاسو مې ته وکړو چې دا څه وجه ده و هغه راته ویرو چې اصل وجه دا ده چې زمون هغه کم غیرت او پرده ده هغه سړو په عقلونو پریوتی ده هغه دې ته ترقی وای دا موږ ذکر وتی دا موږ ذکر وتی د دې وجه نه چې سره موږ تر هغه پښتو شاعر وای کنه پښتو شاعر چې دا کدا منګ او تاسو چې کوم ډیګری میګری کو هغه نو مې له خاص شاعر دی هغه دا شاعري کړي وای نن سبا چتر نزی علی حیدر نن سبا چتر نزی علی حیدر نو سلمین کړي د دې جهان سره او په قیامت کې به بي پاس پختنه نه کړي نیک عمل به مفید میزان سره نو نن سبا چې تر نه پوښ کې اے نادانا نو سلمین کړي د دې جهان سره او په قیامت کې به ایم پل پختنه نکړي نیک عمل به مفید
میزان سره البته باندې کمال چې کیږي هغه غوښتل کیږي نو دا قران کریم زما ستاره ژوندۍ سو استاد کتابوخه دا ځکوا اوس بیرته په حال مرتحل باندې عمل کوم حال مرتحل څه ته ویل کیږي نبی عليه الصلاه والسلام وایي چې کله قران ختم شي نو شیطان چې هغه خپ سور کشي چې شکر دې زړه دنه خو خلاص شو اوس په نور نه وای نو تاسو بیرته دوباره سره شروع کوئ نو شیطان بیا چې به سوري چې دا د به ور شروع کو دا اوس به شروع کوي نو دیو جن بیرته دوباره چې موږ څه کوو هغه سٹارټینګلو بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم الحمد ټول مناسب صفاتونه لري ته لله خاص الله لري رب العالمین چې تربیت کوونکی ټول عالم دی الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې قیامت ته غون قران راجمه کوم دي سلو آیاتونه کې پدې کې چې سره پر سلو آیاتونه کې غون قران چې ته ته خلاصې ته به تر مواتله یا کنا عبادو خاص تعالی عبادت کو نه بلچا و یا کنا استعین او خاص تعالی امداد غواړو نه بلچا نه اهدنا مضبوط کې منګه صراط المستقیم پاغلار برابر ګوره د مالک یوم الدین پوری د الله صفات ذکر کړل سلور یا 15 دا غي نه رسته نتیجه یا کنا عبادو و یا کنا استعین خپل عجزی او د الله څه شي الله استغنا او داغه نه امداد غوښتل نو وسور پسې هغه سوال کولی چې الله قیمتي شي اهدنا الصراط المستقیم راکي اهدنا الصراط المستقیم چې هغه قران کریم دی نو دا ته سوال کوي اهدنا مضبوط کې منګه صراط المستقیم پاغلار برابر صراط الذين الارض کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوي باندې غیر المغضوب چې نه غضب کړی شي علیهم پاغوي باندې ولا الضالین او نه بیلاری دی دا سورۃ الفاتحه دا لغون قران کریم دی باجا او خلاصه ده په دې کې د خيار سړی 15 علامې ذکر کړي چې خيار سړی هغه چې داغه تعلق به د الله سره دویم خيار سړی هغه چې پاغه کې باجزي یا کنا بدو یا کنا استای او دریم خيار سړی هغه چې هغه ته خپل ژوندۍ مقصد معلومي اهدنا الصراط المستقیم او دریم نمبر چې سلورم هغه خيار سړی هغه چې بر خلکو سره ملګرتیا کوي صراط الذين انعمت عليهم او پنځم نمبر او خيار سره هغه چې د غلطو خلکو مجلس ته ځان ساتي د نن نفس د اعظم او اراده وکا چې زبر هغه لک سره او د هغه کس سره چې نه ګرځما چې هغه د نبی عليه الصلاه والسلام په سنتو او د نبی عليه الصلاه والسلام په تعلیماتو باندې ژوندۍ نه تیری الګ کرے اگر پالکانو په پیړ کې دا سوچ او فکر وکي دنه چې کومه زنانه دي هغه په خپل میز کې دا سوچ او فکر وکي چې کومه زنانه د شریعت او د قران د قوانینو موافق ژوندۍ نه تیری داغه ملګرتي د تیاره نه یم د دې وجنه برای مهرباني قران کریم زمونږ استاد د ژوندۍ استاد کتاب دی دا راغستل غواړي دا عملی کول غواړي دا ژوندۍ ته کوزول غواړي پرې کې ارڅ ور پکېري خو افسوس خبره ده چې نه منګ راغستې نم زده کړې او نم ژوندۍ ته ور کوس کړې نو د دې وجنه زمونږ سره چې دا کم څه جبر معاشره کې اینو هغه اثر